بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مستقیم شاه امتی دی، د پی کې 84 آزاد کاندیډیټ یم سابقه، او د متحده تاجران ضلع پېښور نایب صدر، د متحده پراپرټي ډیلر اسوسییشن خیبر پښتونخوا ترجمان. په 16 مارچ بروز هفته زمونږ په دې علاقه کې یو واقعه وشوه او ما سره وشوه. چونکې زه ټیکس پیر یم، ګورنمنټ له ریاست له ټیکس ورکوم، FBR له ټیکس ورکوم، نو د حکومت او د ریاست دا ذمہداري ده چې زما د ما جان او د هر رنګه تحفظ وکړي، بجای د تحفظ چې کوم دی د قانون او د آئین هغه چې کوم دی نو فعمال کو او د قانون نظام بالاتر کو. یعنی مقامی سیچو چې زما کوم دی نو سره لیډیز پولیسو، نو سره وارنټو، نه ما داسې ګناه خطا کړې وه، داسې ما قانون مات کړی و، نه داسې سوو چې هغه په ما راغی او چې کوم دی کور ورې مات کو، ورلیلتې ورکړلي، او زما چې کوم جمع پونجي وه یا ګورنمنټ یا ریاست چې کوم زما د تحفظ دپاره مالا لیسنسونه را کړي یا زما ټوپکې وي هغې مې وړې، موټرسایکل مې وړو وغیره وغیره دا سامان. نو زه د اعلی احکام نه دا یو ریکویسټ کوم، گزارش کوم، عرض کوم، درخواست کوم چې بای دا کالی بیډیا چې کوم دي د پولیس په جامه کې دا کم کالی بیډیا دي چې دا 2 نمبر خلک دي، دا کرپټ خلک دي، دا کریمینل خلک دي، ایس خرڅېږي څوک ورته څه نشي ویلی، نور چې کوم دی غیر قانوني کارونه کېږي دي ورته څه نشي ویلی. په یو تاجر باندې راځي، په هغه تاجر چې ټول پېښور ته معلوم دی. زما په 8 فروری په 2024 چې کوم دی زما کلیرنس ګورنمنټ کړی دی، ریاست کړی دی، ادارو کړی دی، ایجنسو کړی دی. دا چې کوم دی نو په ما په کم قانون راغی، په کم آئین باندې په ما راغی، او چې کوم دی زما بېعزتي وکړه. زه دلته قام لرم، قبیل لرم، دوست دشمن لرم، زما بېعزتي وشوه. نو زما اعلی احکام IG ته، وزیر اعلی ته، گورنر ته، CCP ته، SSP اپریشن ته دا یو عجزانه درخواست ریکویسټ دی جی چې د دې د انکوایري وشي، او دا کم خلک چې دي چې کوم بتخور دي، کریمینل دي، اجرتیان دي، قبضه مافیا دي، او دا خلک سپورټ کوي باقاعده په پروف په انشاءالله ویم، ما سره پروف شته. دا خلک سپورټ کوي او زمونږ غونته کې تاجران چې په پینټ ټاپۍ کې ګورنمنټ له ټیکس ورکوي، هغې دغه حال دی چې د هغې بېعزتیانې کېږي، د هغې مال ته مال نه ویل کېږي، د هغې چې کوم دی جان ته جان نه ویل کېږي، او د هغې عزت ته عزت نه ویل کېږي. نو زما د اعلی احکامو نه او د تمامو ادارو نه دا یو درخواست دی چې برای مهرباني زما چې دا کم کار دی، دا زما سره چې کوم واقعه شوې ده، وقوعه شوې ده، دا کم ظلم شوی دی، جبر شوی دی، بربریت شوی دی، د دې د انکوایري وشي، او انکوایري دی د اعلی احکامو په نگرانۍ کې وشي. او انشاءالله زه د رب نه امید ساتم چې په دې ملک کې یوازې داسې نه دي چې 100% کرپټ خلک. پولیسو موقف دا و چې تاسو 2 پریکې نه وي په یو بل هم ډزې کړي دي. نو مونږ چې کوم دی د فایر په بدله کې 3 کسان ورکړه چې وروره بالکل دا د قانون دغه دی چې ما فایر کړی یا زما کشر فایر کړی، ما 3 کسان درکړه، بس دا چارج کا. 27 کسانو باندې چې کوم دی 27 کسان چارجز شوي دي، 27 کسان پرچه پې کټ شوې ده. په 27 کې په موقع ما 15 ورکړي دي، یعنی 2 د مخالفو نه دي او 3 زما نه دي. او د دې نه باوجود هم چې ما خلک ورکړه، نو بیا هم چې کوم دی دیو نه قانون ته وکته، نه آئین ته وکته، نه دستور ته وکته، نه د چا عزت ته وکته، او ما هغه خپلې وکړه او ما هغه زما بېعزتي وکړه. وارنټو نه ورسره لیډیز پولیسو نه چې کوم دی نو دا جي او جي دی موټرسایکلې تللی دي، ټوپکې تللی دي، پیسې تللی دي، نور داسې ډېر شي نه چې هغه بایسیک نه جي. هغې کې څه 30% FIR کې خو نشته دی، خو هغې داسې مني 30% مني، نه مخالفین باندې نه دا کړي.
او په موږ باندې چې کوم دی نو دغه شانتي کړي ده. خو بهرحال زمونږ کمپرومایز شوی دی، مخالف پارټۍ سره فریق سره زمونږ کمپرومایز شوی دی. خو زمونږ د اعلی احکامو نه اعلی چارواکو نه دا یو عرض دی، دا یو ریکویسټ درخواست کوو چې باید دا غونډګان دي که پولیس والا دي په اینی ټایم چې څه ټایم کې فایر شوی و په هغه ټایم سره په 16 مارچ باندې بروز هفته تقریبا 10 بجې رات کې 10 بجې یا 10:30 بجې دا شو. خو ما د قانون او د آئین دونه عزت کړی دی چې ما په هغه ټایم کې 3 کسه ورکړي دي چې روره که پکې مړیم شوي دا والا 3 نه پس په سبا مونږه خپله روغه وکړه په فریق سره. نو 15 کسان جیل ته پکې تلي دا نور 9 کسانو مونږ BBA وکړه. او سامان غیب دی، د سامان چې کم دی څوک دا نه وایي چې سامان څه شو، ټوپکې څه شوي، موټرسایکل یې څه شوي، هېڅ پته یې نه لګي. الټا چې کم دی د دې نه باوجود دا نورالحق نامې ده، دا په ریکارډ پروت دی. نورالحق نامې ده، دومره غونډه سړی دی، دومره غونډه انسان وایي زه د اظهرخانه یم، زه پولیس نه منم، زه یو شی نه منم، نه خدای مني نه رسول مني، ماله بیا هم دمکیانې راکوي. نورالحق ته ویو جي پولیس چا ته ویو؟ SP صاحب سره چې کم دی خبرې شوي دي او نور اعلی احکام سره خبرې روانې دي. انشاءالله CCP صاحب سره ملاقات کوو، IG صاحب سره مطالبه دا کوو چې دا د دې چې کوم دی شفاف انکوایري وشي. زمونږ دا څومره وقوعه چې شوې ده د دې شفاف انکوایري وشي انشاءالله، او موږ ته د خپل حق ملو شي او زمونږ د بېعزتۍ چې کوم دی نو د هغې د ازاله وشي. ولې چې کوم دی یو سړی د وردي واچي دا د قانون نه بالاتر خو نه دی، یو سړی د افسري دا د قانون د ټولو دپاره دی. د نوالې زیړه پورې یعنی ټولو پاکستان کې څومره خلک عوام چې دي 20-25 کروڑ قانون نه بالاتر جی. نه چیف اف آرمی سټاف دی، نه چیف جسټس دی، نه وزیر اعظم دی، نه صدر دی، نه MPA دی، نه MNA دی. دا ټول به د قانون او د آئین نه لاندې انشاءالله وخت تېروي. نو دا قانون زموږ غریبانانو دپاره دی، د آئین زموږ د غریبانانو دپاره دی، د دې پولیس والاو د دې شیچوګانو دپاره نشته دی.